بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین به موږ تاسو سره خبرې کوو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د دور خلافت چې هغه د مدینه ریاست څنګه جوړ کړو. نو قدرمندو کتا سو ګورې نن سبا زمونږ کم په پاکستان کې چې کم حکمرانان دي هغه چې کمی داوی کوي چې مونږه به د مدینه ریاست جوړو، مونږه د مدینه ریاست جوړ کړی دی. نو تاسو په خپل او قتل چې زمونږ په دې ملک کې څنګه نظام روان دی، څه حالات روان دي. نو قدرمنو تاسو سره مونږه د مدینه د ریاست حواله سره د عمر رضی الله تعالی عنہ د دور خلافت کم هغه وخت کې نظام چلیده، کم انصاف چلیده، د هغې حوالې سره تاسو سره لږې خبرې کوم. عزتمندو د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ په دور کې یو نوجوان د ریګستان په علاقه باندې تېرېده. د غرمې ټیم او ډېره زیاته سخته ګرمي وه. د نوجوان دا کوشش چې زه داسې یو ځای ته لاړ شم چې هلته کې سوري وي او زه لاړ شم د غرمې آرام چې کوم دی دا هلته کې وکړمه. دا نوجوان پوخ باندې سور دی روان دی، داسې ګوري مخې له د کجورو یو باغ مخې له راغی. نو داسې سینکول نو دی نورم تیز شو، دستی کې هغه کجورو باغ ته ځان ورسو. نو هلته د اوښ نه کوشو په دې باغ کې هلته کې اوبه پرتې وې. پوخا په زمانه کې به د لارو کې د مسافرو لپاره د مشرانو چې کوم دی په هغه وخت کې به دا د خارې لوښي چې کوم دی هغې کې به اوبه یخلې. نو هغه زمانه چې کوم ده هغه اوس تله. نو عزتمندو دا نوجوان چې کله کوشو، دې نوجوان دغلته باغ کې اوبه وې هغه یې وڅکلې او مخ یې وینځه. بیا لاړه د اوښ چې کوم دی د هغه چې کوم اوښ باندې سور و هغه د اوښ خپې وتړلې، زنګنان یې وله وتړل او هلته یې څمله ولاړو په خپله د یو ونې لاندې څملاست، ارام یې کو. نو ارام یې کو. دې کې د دې نوجوان سترګه لګېدلې ده، وده شوی دی. څه ټیم وروسته د ده دا اوښ چې کوم دی دا اوږې شوی دی او دې داسې بره ته راپاسېدی، د کجورو د پاڼو پسې کوشش کو راپاسېده. نو دې کې د اخپونه چې کوم دی د رسۍ شوکېدلې ده. چې شوکېدلې ده دا اوښ راغلی دی د دننه باغ ته اوښتی دی. چې باغ ته اوښتی دی نو د کجورې پاڼې خوړلې. په دې کې د دې باغ یو مالک یو ضعیف و، نو هغه چې راغی هغه په دې نوجوان باندې ډېر اوازونه وکړل. نو نوجوان چې کوم دی هغه په خود کې رانغی، هغه اوده پروت و ځکه چې ستړی شوی ډېر زیات د هغې د وجې نه. نو دې ضعیف یې چلو که چې هلته کې یو ګټ پروت و هغه یې د اوښ پسې وویشته. نو خدای قدرت ته ګوره دا ګټ چې هغه څنګه ګزار کړی دی، نو دا تللی دی هغه اوښ په سر باندې لګېدلی دی. اوښ په ځمکه را پرېوتی دی او هغه ځای کې مړ شوی دی. نو دا نوجوان څه ټیم وروسته راویښ شوی دی او چې څنګه کړه دا اوښ ته ده په نظر باندې نه راځي. نو دی راپاڅېد، خپل د اوښ له ټول کوشش یې شروع کړو. نو ورته رسته ګرځېده، د باغ کې وګرځېد. نو دا اوښ ورته دغه ځای کې مړ میلاو شو. نوجوان ورته رسته څنګه کړه یاره چې یاره حیران شو ډېر زیات چې یاره دا اوښ چا ووجه. نو دی کې ورته دا ضعیفه دغه ځای کې را روانو، دی په نظر راغی. نو دستی کې منډه کړه. نوجوان انتهایي غوسه و. د چې څنګه منډه کړه لاړه، دا ضعیفه یې د هلته کې ګریوان نه داسې ونیو او داسې وټکاو. نو هغه ته وایي چې زما دا اوښ چا وژلی؟ نو هغه ورته وایي نوجوانه زه رالم، ما په تا باندې ډېر اوازونه وکړل خو ته بېخوده پروت وي، اوښ کې نه راتلې. نو هلته یو ګټه پرته وه، ما راواغېستله، ما دا اوښ ویشته. نو هغه د ده په سر ولګېدله. زما دا اراده نه وه چې یاره زه به اوښ مړ کړم، خو نارخطی نه دا لګېدلی دی. نو نوجوان ډېر زیات غوسه و. نو هغه هلته یې چلو کو چې دا ضعیف یې د ګریوان نه داسې وټکو او دی راغی په ځمکه باندې ګزار شو، هلته کې ساه یې ورکړه. په دې کې یو دوه نوجوانان نور و، هغو د ورته نه را خلاص شلله. هغه د دې ضعیفه زامنو او چې راغله دا نوجوان یې د ګریوان نه ونیسه، دستی کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دربار ته ورسو. چې کله د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ محل ته ورسو، هلته کې به حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ د قوم فیصلې کولې. هلته به د انصاف خبرې کولې. نو قدرمند اوس ګورئ د مدینې ریاست څه ته وایي. کله چې دې نوجوانانو
حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا قصه وکړه چې دی نوجوان زمونږ پلار وجلی دی. نوجوان ورته هم خپله قصه وکړله. نو هغې نه وروستو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې نوجوان ته د سزای موت د پانسۍ حکم وکړو. د پانسۍ اورول نه مخکې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دې نوجوان ته وی د پانسۍ نه مخکې که ستا په زړه باندې څه ارمان وي هغه پوره کا. د نوجوان حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ما باندې د یو یهودي قرض دی، ما دومره پرېږده چې زه لاړ شم د هغه یهودي دا قرض چې کوم دی دا ادا کړم او بیا به زه ضرور راځم پانسي چې د کومه ده دا بیا موږ له راکوي. نو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نوجوان ته وی چې ستا په دې مجمع ناسته ولکه وي دې مجمع کې دا څوک شته چې ستا شفارس وکړي، ستا ضمانت وکړي. نوجوان ورته رسته سینګ کړه، څوک ښکاره نه شو. دې کې حضرت ابوذر غفار رضی الله تعالی عنہ هغه راپاڅېده. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې د دې نوجوان ضمانت سفارش زه کومه، د ده ذمہوار زه یم. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات حیران شو. وی ابوذر ته د ده څنګه ضمانت اخلي؟ که دا نوجوان را نشي په هغه مجمع کې عمر ټول حیران شوي دي چې یاره دا نوجوان که دوکو کې دی واپس را نشي نو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی ده ته به پانسي بیا ورولی کېږي. نو حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنہ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې زما یقین دی چې دا نوجوان به واپس لازمي راځي، دی د الله تعالی وعده خلافي نشي کولی. نوجوان ته اجازت ملاو شو، نوجوان کور ته روان شو، لاړه او دله چې کله پانسي اورول کېله نو هغې نه مخکې دله ټایم ورکړو چې دومره ټایم کې به ته ځان واپس را رسئ. کله چې دا نوجوان کور ته ورسېده هلته کې خپلې فیملۍ خواته نو هغو ته چې دا قصه وکړله نو هغو ټول حیران شله، ټول پریشانه شله. نو هغې کې ځینې خلک داسې وو چې هغو دو نوجوان ته دا خبره کوله چې ته واپس مه ځه، تا پسې دلته څوک نشي راتلی. نو هغه نوجوان دې کسانو ته څه وایي چې زه د الله تعالی وعدې خلافي نشم کولی او زه به ضرور ځم. نو چې کله د پانسۍ ټیم پوره شو، کور نه ته اجازت ملاو شو، نوجوان هلته نه پوخ سور دی را روان دی. وروسته د پانسۍ ټیم چې کوم دی هغې ته لږ غونې ټیم پاتې دی. مجمع کې ټول ناست دي، پریشانه دي، ورته وروسته ګوري، نوجوان نه ښکاري. که نوجوان رانغی حضرت ابوذر غفار رضی الله تعالی عنہ چې کوم دی هغه ته به پانسي ورولی کېږي. دې کې ګوري نوجوان د یو طرف نه په نظر باندې راغی، پوخ سور دی، راغی دستۍ کې ځان راورسو. په مجمع کې چې څومره کسانو ټول ډېر زیات حیران شله چې یاره دا خو د الله تعالی وعده خلافي ونه کړه. نوجوان راغی، دا خو ډېر رښتینی سړی دی. حضرت ابوذر غفار رضی الله تعالی عنہ عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې ګوره ما تاسو ته نه وی چې دی به راځي. په دې کې دا غزوی دوه زامن چې کوم هغو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته وی چې دا نوجوان موږ خپل له طرف نه معاف کا، د مدینې ریاست دی ته وایي. کله چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا خبره واورېدله سترګو کې اوښکې راغلې، په جړا شو. وایي ما غوښتله چې دا نوجوان معاف کړی شي. عزتمندو موږ تاسو ته دا وایو چې د مدینې ریاست دی ته وایي، انصاف دی ته وایي چې کوم ځای کې د رښتینه خبره کېږي نو هلته الله تعالی د هغه انسان مددګار جوړیږي. چې څه ځای کې د دروغ وویل ته به پساویږي. حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ څه وایي چې زما هم دا اراده وه چې دا نوجوان معاف کړی شي. نو نوجوان چې کوم دی هغه معاف کړی شو. او که تاسو وګورئ زموږ دا چې کوم دی دا د دروغ ریاست دی، نه پکې انصاف شته، هر څه چې کوم دی هغه ډېر الټه روان دي. زموږ عدالت یې وګورئ، نور نظام وګورئ، په ملک کې دا څه حالات روان دي، بې قصوره ظلمونه کېږي،
بم دماکې. نو موږ به تاسو نه اخره کې اجازه وغواړو. د الله په امان.